الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو په پرونی درس کې وضاحت وشو چې د ملحدینو سره به د بحث کولو آداب کوم یو وي. تاسو چې کله د ملحدینو سره بحث مباحثه مکالمه کوئ نو په کوم آداب سره به وضاحت کوئ. اول ادب تاسو ته دا بیان شوی چې تاسو ته به د شابسي تاسو امرا سره وی چې تاسو ته به د الحاد د مبادیاتو علم حاصل وي. الحمدلله تاسو په پوه شوي یاستئ اوسه پورې. دویم دا و چې د شریعت علم به در سره کامل وي. مطلب کامل نه مراد څه شی دی چې ته اصول تفسیر نه، اصول حدیث نه، فقه نه، د تاریخ نه، د ټول نه به ته خبرې شابسي. دریم نمبر موږ وضاحت کړو شابسي د الحاد د سبب کېدو فلسفونه به تاسو خبر استئ. هیومنزم څه شی دی، سیکولرزم څه شی دی، لیبرلیزم څه شی دی، کیپیټالیزم، دا ټول شابسي. څلورم دا و چې شابسي د فروع په ځای په اصولو کې دوی سره بحث کو. مطلب چې خالق شته او که نشته دی، نو چې بیا خالق شته نو مخلوقي څه دپاره پیدا کړي دي. بیا په دریم ځای کې د مذهب ضرورت ولې دی چې مذهب بیا ثابت شي. نو بیا په مذاهبو کې اسلام ولې غوره مذهب دی. بیا د نبی علیه السلام چې رسول دی نو دا رسالت څه شی دی. په دغه ترتیب سره چې تاسو ورسره بحث کوئ انشاءالله فایده به راوځي. پنځم ادب دا دی چې د شابسي مولوي صاحبانو پنځم د مستشرقینو د اعتراضاتو نه به موږ خبر یو. دغه شانته کې شپږم ادب څه شو شابسي د ملحدینو پس منظر به موږ ته معلوم وي. د ملحد نه به تپوس کو چې بھائی بابا ستا د تعلیم معیار څونه دی، که نه هسې پیشن دې جوړ کړی دی. پر مثال د پیشن په طور اعتراضات کې بعضې خلک یې کوي. وم نمبر د علم و مناظرې نه به توقفي. دا الحمدلله هغه تاسو پیژنئ، داوم پیژنئ، جواب داوم پیژنئ، تنقیم پیژنئ او دلیلم پیژنئ او دلیل استثنائیم پیژنئ او دلیل تحقیقي ټول الحمدلله تاسو پیژنئ. اتم نمبر دا دی چې د ملحدینو سره مکالمه کولو په وخت کې به تاسو کې دا عیانه سوچ او فکر به در سره وي چې دا انسان د جهنم نه بچ شي. ځکه چې دی دا غلط عقیده خپله کړې ده. خپل خالق نه پیژني، خپل مربي نه پیژني، خپل محسن نه پیژني چې چا د لاسونه ورکړي دي، د خپې ورکړي، غوږونه ورکړي، جسم یې ورکړی دی، اشرف مخلوقات کې پیدا کړی او دا د هغه نافرماني کوي نو دا ډېر غټه ګناه کوي نو چې دا د جهنم نه بچ شي. نهم نمبر مولوي صاحبانو په دې مقام کې چې کله ته نو دې وخت کې به تاسو کې د فرقه وارد هغه بوی به نه وي. د اهل سنت والجماعت نمایندګي به کوئ او په فروعي مسلو کې به دې وخت کې خبرې نه کوئ. فروعي مسلو کې به اختلاف وي تر قیامته به وي. دا خو به صحابه کرامو نه اختلاف را روان دی، خو اختلاف نه موږ زحمت نه جوړو. بس هغوی په خپل عمل کوي، موږ به په خپل عمل کوو. موږ د الفاظو په هغه کې څه یو اختلاف لرو، تعبیر کې اختلاف لرو، خو لیکن موږ یو مسلمان هم بل ته کافر نشو ویلی مطلقاً چې موږ یو چېرې دا کافر دی. نه، الحمدلله موږ ټول یو بل مسلمانان ګڼو. البته د اختلاف په تعبیر کې موږ اختلاف لرو نو خو به وي نه ختمېږي. د صحابه کرامو را روان دی. لسم نمبر الله تعالی سره به په دې میدان کې تعلق مضبوط وي، ځکه چې دا ډېر اهم کار دی. تا تو بور نه وي اصل او په دې وخت کې هسې نه چې ته په خپله په شک کې پرېوځې او بیا د هغه فلسفه ستا خوښه شي او ته ور واوړې. خو دا بله کېږي چې ته د سره په د دې هېڅ نه خبر او ته ډایرکټ کښېنې یو عام انسان یا عام علم دې کړی او د دې مبادیات او دې قصو قطارونه نه خبره ورننوځي او هغوی ساینسي خلک یو ساینس په مشاهدات او په دې کې د مغالطه درکوي، دوکې درکوي، نو بیا به ته څه کېږي، تا به بیا ګډوډوي او ته به بیا په خپله په شک کې شي. موږ چې نن زموږ د نن د درس عنوان چې دی نو د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع دا څو دي. ملحدین چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کوي دا دوه قسمه دي. دا ځکه ضروري دي چې کله دوی اعتراض کوي نو موږ له پته لګېدل پکار دي چې دا اعتراض د کومې درجې سره دی. مولوي صاحبانو نو د هرې درجه بندۍ اعتراض جدا جدا وي، جواب جدا جدا وي. د هرې درجه بندۍ اعتراض جواب چې وي دا جدا جدا وي. ملحدینو سره دلایل نه وي مولوي صاحبانو، هغوی سره اعتراضات وي. ملحدین نه دعوه پیژني نه دلیل پیژني. هغوی چې د الله جل جلاله نه انکار کوي نو صرف دعوه کوي چې خدای په ثبوت باندې د اعتراض کوي. وایي ما ته خدای وښیوه، دا یوه دعوه ده که نه. په کار خو دا ده چې ته د خدای دا وجود غیر عقلي ثابت کړي. مولوي صاحبانو ته به دا دعوه څنګه کېږي؟ تا دعوه وکړه چې خدای نشته، دا دعوه شوه که نشته؟ دا به ته په څه ثابتې؟ دا به ته په دلایل عقلي باندې ثابت که که نه؟
یو دلیل خو ته پیش کړه د خدای جل جلاله په وجود چې دا غیر عقلی دی داسې به پیش کړی شو نه په دنیا کې د هر یو شی وجود عقلا ممکن دی د خدای وجود عقلا ممکن دی څنګه داسې عقلا ممکن دی چې دا دنیا کې یو شی هم داسې نشته چې هغه چا نه پیدا کړی په خود باندې هیڅ هم نشي ښودلی نو دا دومره کائنات چې چا پیدا کړی دا زموږ رب دی لکه دا بل تنقیم او دغم عقلی دلیلم په دنیا کې مال داسې او څیز وخی چې هغه د موجود وي نوم دی موجود وي او دی نه موجود د خدای نوم موجود دی او خدای نشته دی عجیبه فلسفه ده چې کله نه دنیا آباده شوې ده د خدای نوم موجود دی د خدای دا نوم موجود کېدل د خدای په وجود باندې دلالت کوي مولوي صاحبانو لکه لوګی لیدل چې څنګه په اور باندې دلالت کوي اور منګه لیدلی نه لوګی ووینو عقل هم وایي چې دلته موجود دی د خدای دا نوم چې په معاشره کې موجود دی نو دا په دې دلالت کوي چې خدای موجود دی مولوي صاحبانو نو دی به څه کوي نو دغه شانته کې د ملحدینو سره تقریبا 95% یا 98% په دې اعتراضاتو باندې مبني وي چې بس ماته وخایا نو اول قسم اعتراضات نه مولوي صاحب ته شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم اول قسم اعتراضات د شریعت نه عدم واقفیت د وجې نه اعتراض کوي یعنی د شریعت نه خبر وي خبر نه مولوي صاحب دعوا پیش کوي او دلیل ورسره نه وي د شریعت د مزاج او قواعدو نه خبر نه وي نو ځکه اعتراضات کوي مثلا دوی اعتراض کوي چې الله شته نو دې کافرانو ظالمانو ته سزا ولې نه ورکوي اوس دا اعتراض د الله تعالی د جزا او سزا د قانون نه د ناخبرتیا په وجه کوي ځکه د جزا او سزا لپاره قیامت موجود دی ولې سبحان پوه شوي کنه دلته ګوره دوی وایي چې الله خزر زیر سره دوی وایي الله زمانه ما ټیک دا سزا ولې نه ورکوي او دا خو د جزا او سزا لپاره میدان کوم دی یوم الدین چلته ول جوړ کو ورځ قیامت موجود تل تبر تبه درته کنه انت وبای سزا الله په خپل وضاحت کړی ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون یو سکند به واپس نکړي چې دا ټینګ دی الله وجه دې کله راټینګ او کچرته الله تعالی خلق د ظلم په وجه نیولې وي نو هغه به د ځمکې په مخ هیڅ ساده نه پریخه لیکن الله تعالی مهلت ورکوي دوی ته د یو مقرر وخت پورې بیا چې کله هر کله هغه دوی ته وخت راشي نو نه به یو ساعت وروسته پاتې شي او نه به مخکې پاتې شي نو دوی د شریعت د قانون او دعوې نه خبر نه دي ځکه قرآن او حدیث مبارکو کې د دوی وضاحت شوی دی چې دا دنیا دارالعمل د شریعت دا دنیا دارالعمل ده د شریعت دا دعوا نه ده چې دلته بدله سزا او جزا درکو موږ دا دعوا کړې ده نه موږ وایو دا دنیا مرشفانو یې خسته کنه دا دنیا کامل امتحانګاه ده کامل امتحانګاه دي ته وایي چې ته په خپل خوخه باندې چې سکیا کوا څومره ظلمونه خلکو کړی دي فرعون څومره ظلمونه کول قرآن ذکر کړی دی یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم ماشومانان بچي به خلکو له وجل دا وګوره د خلکو ظلمونه ته وګوره اوس چې د امریکا څومره ظلمونه وکړه دوی سره اختیار دی دا ځکه کامل امتحانګاه ده نو که چېرته دوی ته دا چېرته د قیامت دا تصور نه وي نو دا ظلم وکړو نو ولې ونو دا کم چې ظالمانان دي د هټلر په لکونو خلک قتل کړي دي داسې هلاکو خان او داسې چنګیز خان په لکونو خلکو دوی ته چې سزا میلاو شي دا به انصاف وي دا خلکو څه به وشي هغه خلکو ته به انصاف میلاو شي نو دا کامله امتحانګاه ده مولوي صاحبانو دلته جزا او سزا قانون وي نو یو انسان به هم نه پاتې شوی بیا هم خبره ختمه چا به ظلم کوله اټیم به سر کټ کوله بس الله به وتورواله نو بیا هم امتحانګاه نه وکړ نه امتحانګاه ده تاسو وخت درکړل دي تاسو وخت درکړل دي الا اجل مسمى پورې دی پورې کوا چې کله د ټیم پورا شو نو بیا د وخت ختم شو بیا به در سره د سلورانو حساب به در سره مې دویم مثال دی وایي چې رزق د الله تعالی په ذمه دی نو دا ځناور او انسانان ولې د لوګي نمرې نو دوی دا فلسفه د مرګ نه دوی د فلسفه د مرګ نه ناواقف دي شابه د فلسفه د رزق د اسلام نه ناواقف دي هم ناواقف دي اسلام وايي فلسفه د مرګ خدا دی چې د یو مخلوق رزق ختم شي نو هغه بیا مري نو الله تعالی د دې لپاره اندازه مقرر کړی و هغه یې پوره کړه نو خامخا به مري چې رزق یې ختم شو چې کله د دې فلسفه باندې ځان پوکړي نو بیا اعتراض هم ختم شو چې دا ولې د لوګي نه مړ شو ځکه خپل رزق مکمل کړو کوم چې ورته الله تعالی ورته لیکلی و یا مثلا الله تعالی فرمایي چې رزق زما په ذمه دی نو د رزق د الله تعالی په ذمه کېدو مطلب دا دی چې کوم څیزونه ته انسان ضرورت لري هغه په ځمکه کې پیدا کړي دي او د تقسیم کولو طریقه هم ښودلې ده چې په کومه طریقه به تقسیموي اوس چې څوک د لوږې نه مري نو انسانانو چې د الله تعالی په مقرر شوي طریقه باندې تقسیم ونه کړو نو لازمه خبره ده چې بعض خلکو سره زیاتې وشو او فلسفه د تقدیر باندې هم ځان پوه کول پکار دي چې هر څه الله تعالی د مخکې نه لیکلي دي نو د دوی اکثر اعتراض د شریعت نه د ناواقف کېدو د وجې نه کوي نو موږ ته پکار ده چې موږ د شریعت مطالعه وکړو او ځان خبر کړو مولوي صاحبانو دا دویم مثال چې موږ ذکر کړی دی چې الله رب العزت
دی موږ له جنت نه راکړي دهریان وایي دی افریقا خلکو له دی غریبانو له دی رزق ورکړي موږ ورته یو د رزق انسان چې رزق له څونه ضرورت وي دا الله ولا په وافر مقدار کې په دنیا کې پیدا کړی دی د غلط تقسیم د وجې نه تقسیم طریقې ښودلې ده چې انصاف سره ژوند کوئ معامله د انصاف کوئ نن سبا په دنیا کې سرمایه‌داران نظام دی د سرمایه‌داران نظام د وجې نه مولوي صاحبانو غریب ورځ په ورځ غریب کېږي نو د غلط د انسان د غلط تقسیم د وجې نه د دنیا 80% دولت څو 80% دولت دا د 100% خلکو سره دی نو اتوماتیکلی او د دنیا 80% دولت دا به 100 خلکو سره دی نو خامخا داسې ملکونه دي چې هلته څه دی غربت دی تنګدستي ده دا خلک د انسانانو د ظلم د وجې نه مري دوی دا خپل ځان نه یادوي دا هر زموږ په خدای باندې ورته کوي چې یاره دا خدای به څه ولې کوي دویم قسم اعتراضات درآمد شوي اعتراضات دي کوم چې دوی د مستشرقین نه پټ کړي دي مثلا دوی اکثر د قرآن په حفاظت باندې اعتراض کوي د دې په حفاظت شوبه کوي په سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي یا په حدیث مبارکه باندې اعتراضات کوي چې حدیث حجت نه دی حدیث محفوظ نه دی یا په اسلامي تاریخ باندې اعتراض کوي بیا په خلفای راشدینو باندې اعتراض کوي په اسلامي ملکونو باندې اعتراض کوي نو دا اکثر د مستشرقین د کتابونو نه نقل کوي او د دې اعتراضاتو جوابات علماء امت په خپل زمانه کې ورکړي دي کوم چې دا استشراق برد کې کتابونه لیکلي دي په دې باره کې د ندوة العلماء نه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه وګورئ تحریک استشراق باندې علماء کرام ډېر کار کړی دی اظهار الحق په نوم کتاب کې مولانا رحمت الله کرامي رحمه الله بهترین جوابات ورکړي دي او اوس دې ترجمه شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني حفظه الله کړی دی او نوم یې ورته ورکړی دی بایبل سے قرآن ته زبانو بایبل سے قرآن ته او ازاله الشکوک دا کتابونه ځان له واخلئ دا ډېر ښایسته کتابونه دي ما خپله مبل وزراو ته ازاله الشکوک 4 جلدو کې دی چاپ شوی دی خو ډېر ګران دی 3,000 روپۍ باندې راوړو ازاله الشکوک بایبل سے قرآن تک دلته شته دی مکتبه کې د دې مطالعه کوئ دې کې بهترین جوابات دا مستشرقین دي مستشرقین دغه د وجې دغه دهریان خو نه دي دهریان او مستشرقینو کې فرق یې مولوي صاحبانو مستشرقین مذهبي خلک وو عیسایانو دوی د اسلام مطالعه لپاره کوم اعتراضات ما په وضاحت وکړو کنه په صلیبي جنگونو کې چې دوی کله موږ نه جنگ ونه ګټلی شو نو دوی داسې دا حرب استعمال کړه چې څوک زمونږ د کتابونو مطالعه کې په موږ باندې اعتراضات نو په دې جنگ کې دوی څه کامیاب شو ځکه دوی په من کې ډېر کار وکړو په من کې خلک رادن نه کړه د علماو په جامه کې خلک رادن نه کړو نن ستا بچی سیکولر نظریه خورئ ملا ته څوک وټم نه ورکوي ملا څوک په دا کې هم نه حسابوي ګیله د ملا نه کوي او چې کله د میدان وخت راشي نو بیا سیکولر نظریه خورئ نو کله چې د الحاد رد کوي نو د مستشرقین او د هغې په رد کې چې کوم کتابونه لیکل شوي د هغې مطالعه هم کوئ دوی چې کله اعتراض وکړي نو تا ته به اندازه وشي چې دا د پلانکي مستشرق اعتراض دی تاسې پکې دی نشي کولی چې ځان له اعتراضات وکړي اکثر د دغې مستشرقینو اوس د استشراق وضاحت کوو چې تاسو دا مستشرقینو مقصد د دې ذمهواریانې د دوی هدف د دوی ابتدا وپېژنئ نو تاسو ته به نور هم کار اسانه شي د استشراق وضاحت نو کلمه د مستشرق د استشراق نه ماخوذ ده او استشراق د باب استعمال مصدر دی د دې معنا ده د مشرق پیژندل مستشرق معنا څه شوه یعنې مغرب پیژندل نو د مشرق پیژندل دین د اسلام د مشرق دین اسلام په ایشیا کې دی مشرق کې وکنه مکه او مدینه زموږ په مشرق کې راځي په مغرب کې دي مشرق کې دي کنه مشرقي دغه ځای کنه نو دوی چې دا پیژندل نو دې ته استشراق او مشرق پیژندل نو په انګریزي اصطلاح کې دا د کوم الفاظ دا څنګه الفاظ ویل شي انګلیش کې کله چې مخکې په تیر شته ایست راځي ورته دغه شان دي نو دا دواړه د مشرق ترجمه ده لیکن لفظ د ایست کم عام طور هر څه د پاره ایست او اورینټ دواړه د مشرق ترجمه ده لیکن لفظ د ایست عام طور هر هغه څه زبر استعماليږي کوم چې د مشرق په سمت کې وي لیکن لفظ اورینټ استعمال اکثر د یورپ او د بحیره روم په طرف مشرقي ځمکه د پاره استعماليږي دا لفظ شپږ عیسوي کال په آغاز کې لاتینی دایره المعارف انسایکلوپیډیا کې استعمال شوی دی یا بعض د دانشمن حضراتو مطابق 1900 یا 1980 اول ځل دا په برتانیې کې استعمال شوی دی دا لفظ د استشراق دا کله نه شروع شوی دی چې ابتدای او تاسو ته معلومات وشي چې دونه به تاسو ته پته وي 1766 دا استعمال شوی دی او دغه شان ته کې بعض وایي چې دا 1770 دا په برتانیې کې اول ځل د دې لفظ استعمال شوی دی مستشرقین نه مراد هغه قوم مراد دی کوم چې د اسلام مطالعه د دې لپاره کړې ده چې په اسلام په مسلمانانو باندې اعتراضات وکړي مستشرقینو په باره کې څه معلومات
د اسلام د ابتدایي دور دورونه عیسایانو یهودیانو د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړي دي. د اسلام خلاف صلیبي قومونه څو صدۍ پورې جنګونه جاري ساتلي وو. د دې جنګونو باوجود اسلام ورځ په ورځ ترقي کوله. نو عیسایانو یهودیانو چې کله دا وکتل چې په جنګونو سره د اسلام مقابله نشي کېدلی، نو دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې د مسلمانانو د اسلام په باره کې معلومات حاصل کړي. دوی ته دې نتیجې ته ورسېدل چې د مسلمانانو په زړونو کې د اسلام خلاف، د قرآن خلاف، د نبي سلام خلاف او د فقهي خلاف، د فقه خلاف ګوره دا هم دا زمونږ نوي نسل ګوره دا د فقه خلاف زمونږ د خیر القرون د زمانې نه زمونږ د فقه دغه را روان دی. وې بعضې خلک د فقه خلاف را پاڅول. مولوي صاحبانو دې نه وروسته پوره په یو منظم انداز سره دا هر څه شوي دي. تاسو خیال دی که نه دا په منظم انداز سره دا هر څه شوي دي. حالانکې دا اوس پخپله د غیر مقلدې دا فتنه پخپله امریکا ومنله چې دا زموږ پروژه وبایي موږ دا ترسیم کوله. نو دا د فقه خلاف، د حدیثو خلاف، د حدیثو خلاف خلک موجود نه دي منیر شاکر او د نور خلکو په جامه کې. دې نه منظم انداز کې څه وکړو؟ ستا د اسلام خلاف خلکو کې زړونو کې شک او شبهه، د قرآن خلاف دا لګېدي دي، د احادیثو خلاف، د فقه خلاف. نو دا دوی دپاره دا ټارګټ میلاو شو. ځکه د مسلمانانو په زړونو کې د دوی محبت موجود دی. په 18مه صدۍ کې د اسلام خلاف یورپ د مستشرقینو ابتدا د لندن او د پیرس نه شروع کړه. دوی داسې جماعت تیار کړو چې د اسلام د ټولو علومو نه یې ځانونه خبره کړل او بیا یې په اسلام باندې اعتراضات شروع کړل. نو دې جماعت ته مستشرقین وایي او دا د صلیبي جنګونو یوه حصه او منصوبه ده. یوازې د جنګ میدان دا نه دی چې ته توره راواخلې او ته ټوپک راواخلې، دا نظریه خورول دا هم د جنګ یو حصه ده. موږ چې اوس د دې نظریې خلاف لګیو که نه د الحاد کار کوو، دا هم د جنګ د میدان یوه حصه ده چې موږ خپل څه وکړو، خپل نسل واپس راوګرځو، خپل نسل راوګرځو. دوی په دې منصوبه کې کامیاب شو. ګوره د جنګ په میدان کې خو دوی 20 کاله پس هم وتښتېدل، خو نظریه اوس هم درته موجود ده. ورشه ستا 95% افغانان اوس هم د هغوی نظریې پسې روان دي، 15% تا سره ولاړ دي. نظریه درکې خورا کړې ده. بهی د دې نظریې خلاف به علماء کرام کار کوي. مولوي صاحبانو ګوره د دې نظریې دفاع هېڅوک نشي کولی، د دې فوجي نشي کولی، مزایل نشي کولی، ټوپک تمانچه نشي کولی. دا د عالم د دې څه کوي، د دې نظریې دغه به کوي، مخالفت به کوي، دا نظریه به ختموي. د دې دا مقصد شو چې صلیبي جنګونه دوی په موږ باندې مسلط کړو، هغوی کې شکست وخوړلو. نو دوی ویل راشه په نظریه باندې ورته دغه وکړه، په قرآن باندې، په احادیثو باندې، په فقه باندې، په تاریخ باندې زموږ تاریخ مسه دی پیش کړي. ته وګوره، تاسو مستشرقینو ته وګوره، تاسو ملحدینو ته وګوره، زموږ تاریخ مسه کوي. زموږ حکمرانان چې کوم عادلانو دوی دلته داسې دهشتګرد معرفي کړي دي دنیا ته چې والله چې دوی غټ ظالمانان. نو دا موږ نه وروسته دوی نه کار شي او دغه د استشراق د دې نه وروسته تحریک مولوي صاحبانو د مستشرقینو ذمهوارۍ نه څه دي هغه وپېژنئ. اول دوی عربي ژبه زده کړه چې په عربۍ ژبه خبرې کولو کې ماهر شي. دویم مستشرقین د قرآن او حدیث او د فقه علم حاصلوي. دریم دوی تصنیف او تعلیق کوي. تصنیف او تعلیق څلورم دوی د اسلام د تاریخ نه ځان خبر مولوي صاحبانو دا مستشرقین دونو خیرات دي چې موږ تاسو کې ناسو تاریخ ابن کثیر دی، دغه شان د کېبل طبري دی، دې کې موږ مطالعه کړې ده. نه موږ نه خپل تاریخ نه خبر، موږ اکثریت نه دي خبر. او دا مستشرقین ساده لفظ په لفظ نه خبر دي. وایي بنو امیه دا وکړو، بنو عباس دا وکړو، دوی دا وکړو، دوی دا وکړو، دوی دا وکړو. همدې ستا د کتابونه نو ته ورته بیا خان دی، بس عبدالباقي صاحب بدله جوړي بیا بوله خان دی. مولوي صاحبانو خپل تاریخ نه به موږ ځان خبره وکړه. موږ سره کتابونه چې المارۍ موږ ډکه کړې ده شروع تاریخ ابن کثیر را سره پروت دی. نه ویې ګوره مطالعه وکړه چې تا ته پته چې خپل تاریخ نه موږ خبر یو. او دا مستشرقین زموږ د لفظ په لفظ نه خبر دي. لکه اوس زه خپله چې اوس د دې یورپي فلاسفو زه دا کوم د سټیفن هاکن دا کتابونه شروع ما راوړي دي، نور هم کراچۍ نه مې راوړي دي، نور به راورسېږي د خیره نن ورځ کې یا سبا. زه لفظ په لفظ باندې کوم. دوی په خپله باندې د دوی یو لفظ د فرض مثال زه څه کوم زه ورته لیکم. نو سبا چې موقع راشي زه ورته پېښ کړم، هغه ته خبر هم نه، دهري به ته خبر هم نه چې زما د نیکه په کتاب کې دا لیکلي دي. او چې زه ورته پېښ کړم نو بیا به څومره بناست دي. نو داسې به موږ څه موږ خپل تاریخ نه مطلب دا ځان خبرول پکار دي. دوی په عربي ژبه باندې پوهېږي، دوی په قرآن پوهېږي، په احادیثو پوهېږي، په فقه باندې پوهېږي. دوی په دې ټولو باندې دسترت حاصل کړی وي. او دا واقعي د دا خلکو هم لیدلي دي، مشرانو نه دا واقعیت واوري چې څوک تللي وي هلته ورته باقاعدت وي دغه لباس کې پټکې غټه ګیره، خو لیکن انګریز به مسلمان بنو دغه تربیت به ورکو. اول به ورته عربي ګرامر زده کول، صرف او نحو په دغه کم ترتیب چې ستا نصاب دی دا به ورته ښودو. نو دوی به دونه ماهران شو پکې، خو دوی کې به ایمان به پکې نه و. حالانکې اوس د طارق جمیل صاحب په یو خبره خلکو اعتراض هم کړی و. بخاري خلک د بخاري چې پړاوی هغه ته معلم نه وي، هغه دا اعتراض پرې کړی. حالانکې هغه خبره صحیح و که صحیح نه و، خلکو وویل چې بھائی دا خبره ټیک نه ده. دا هغه مطلب دا و چې په ورشه په امریکا او په یورپ او لندن کې بخاري خلک پړاوی خو انګریزان دي.
په بخاري داسې دسترس لري لکه ستا شیخ الحدیث چې دی هغه سټډي کړی دی تا ته انګریزان د اسلام تعلیم درکوي نو رښتیا وایه چې زمونږ بچی لاړ شي دې یونیورسټیانو ته او دته انګریز د اسلام تعلیم ورکړي نو دته بس نور سینې ته ښکته شي نه لکه دا به الټه اعتراضات کوي چې ګوره دلته دا غلط دی دلته دا غلط دی دلته دا غلط دی او د مسلمانانو معاشرې ته دوباره راشي بیا دغه نشي کولی اعتراض نشي کولی هغه وایي چېرې کوي اعتراض نه وکړو نقصان لاله جوړېږي نو دوی دونه د څه وي زموږ د دین نه ځان خبره کړې وي نو د مستشرقینو مقاصد څه دي مولوي صاحب اول دوی د قرآن کریم په باره کې شکوک خورول کوي دویم د قرآن کریم د قرأت په باره کې غلط فهمي او غلط بیاني کوي دریم د قرآن کریم د تدوین په باره کې او د دې د حفاظت په باره کې شکوک پیدا کوي چې مسلمانانو د قرآن کریم سره تعلق کم کړی شي او د قرآن مرکزیت کمزور کړي څلورم دا تاثر ورکوي چې قرآن کریم د اخلاقیاتو کتاب دی د نظام حکومت کتاب نه دا ګوره دا کومې نظریې سره دا وخوري سیکولریزم سره خوري که نه اخلاقیاتو کتاب د استاد دغه سره څه کار دی نظام سره څه کار دی حالانکه دا خبره د دوی غلطه ده 1500 آیاتونه دي په دې کې احکامات ذکر شوي دي احادیث مبارکه به تشریح کړې ده نبی علیه السلام نه د وړې وړې خبرې موږ له څه کړې دي کامل دین موږ له پرېښې دي تر قیامته پورې چې څونه مسایل لذي دا مسئلې حل کولو واحد اسلام سره اصول موجود دي په اصول باندې علماء کرامو منظم د حدیث مبارکو باندې غلط بیاني کوي په تدوین حدیث باندې اعتراضات کوي د حدیث په حجیت باندې اعتراضات کوي د حدیث په سند باندې اعتراضات کوي او په حفاظت د حدیث باندې اعتراضات کوي دا دوی مقصد دی دوی مقصد مولوي صاحب دا پروپاګاندا کول چې نبی صلی الله علیه وسلم د نور ادیان نه اخذ کړي دا تحریان د اعتراض کوي دا اعتراض تحریان کوي و اسلام د يهودیت او د عیسایت څه شي دی د دین اخذ کړي دي حالانکه دا د نبی علیہ السلام شان دی چې د امي منګه د امي نبی امتیان دا من فخر کو په دې باندې دا نبی علیہ السلام لقب خو دوی دا اعتراض کوي چې بھائی دا غلطه خبره ده چې اسلام د اسمان نه نازل شوی دا مطابق د عیسایت او د يهودیت نه ماخوذ کړي وهم د حدیث کتابونو لکه د سیاست او د نورو کتابونو په اړه غلط بیاني کول چې د مسلمانانو د دین اعتماد وچت شي اعتبار او سیاست ته اوس بخاری شریف باندې دوی اعتراضات ډېر ولیکي خاص کر مولانا شاکر صاحب او تاسو نور دوی دا بنیاد دی دا نور هم ټیک دا ضعیف روایت په نورو کې وایي ابو داود کی ترمذی کی کدی کی والله علم خو د مسلم او د صحیح البخاری مبارک او زمون دا نظریه ده کړه چې بای دا اصح الكتب بعد کتاب الله دا بخاری شریف دی دوی اوس پته باندې کی نو چې کوم دی وی ولی بخاری راټیږي نور ول نه راټیږي دی وی چې بس په بخاری ول اعتراضات وکا دا ولا مشکوک شي دا مشکوک نو نور خاصه مټوټیکلی باغی باندې کوم نو دوی په دې باندې څه کوي شک او شبهات به مسلمانانو اتم په باز راویانی حدیث باندې اعتراضات کوي نه هم د اسلام د اصل تاریخ ته بیانولو په ځای دوی په تاریخ باندې اعتراض کوي چې په اسلام کې جنگونو نه علاوه نور هیڅ دا کله تاسو ته پېښ کیږي تاریخ کې کثیر دالي کې د بریدالي کې د مسلمانانو حکمرانانو د عدل انصاف او د حقیقت خدمتونو په ځای د مستشرقین د هغوی کردار کشي کوي په هغه باندې الزامات لګوي مولوي زبانو یو لسم په اسلامي تاریخ کې چې کوم واقعیت تیر شوي دي هغه بیا راځي کول کوي او په دې باندې مسلمانانو کې اوس دا دوباره دا منګه د صحابه کرام په منځ کې چې کوم دغه شوي دي واقعیت راغلي دا غوي کوشش کوي تاسو نه بداسي تاسو تاسو کوي چې بیا د مسلمانانو په دال کې حالانکه د عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه چې تاسو شو چې تاسو حضرت علی رضی الله تعالی مبارک او حضرت معاویه رضی الله تعالی مبارک سره نو هغه څه ویلي تلک امه قد خلت لها ما کسبت بس هغه امت تیر شوی د مکسر لپاره دا غي الله رب العزت دا غوي نظم لا سره محفوظ ساتلی دا غوي د وینن ول دا خپل شپه دا غوي په تاکي منګه سکو مولوي سکو نو دا کوشش کوي دا تاریخونه د راځوندي کوي بلکې یو دولسم د نبی رسول الله سلام د سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي ورته اعتراضات دا اوس چې کوم اعتراضات کیږي د نبی رسول الله د ودونو مبارکي د عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح مبارکي دا اعتراضات ور قبل نشته دي دا د نبی رسول الله عقلی من جوابات ټول کړی الحمدلله عقلی جوابات دلداري د نبی علیہ السلام په ذات باندې دا مشرکین داسې لګیو کنه کله به ول جادوګر ویلو کنه کله به ورته ساحر ویلو کله به ورته سو ویلو کله به ورته سو ویلو هغه وخت کې چرته نبی علیہ السلام دا خبره ده چې نبی علیہ السلام عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح کړي نو والله چې هغه وخت نه په کتابونو کې موجود وي هغه وخت نه په اعتراض دا خو د مستشرقینو اعتراضات وکړو نو دلته دوی ته مکمل شو چې الله کا وګور نبی علیہ السلام نه کال په عمر کې عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح کړي حالکه هغه کتاب بالغ جنې هغه د حدیث د ترمذی شریف حدیث مبارک دی چې جنې کله نه کال شو دا بالغ به وګرځیدل نو چې کله انسان بالغ شي د نکاح حق اصل دی چې تاسو کی
دا نکاح وکړي. نو دا ټول اعتراضات دا د مستشرقینو د مولوي صاحبانو اوسې دي. د مستشرقینو به ټارګټ او هدف سره مولوي صاحبانو اول د اسلام په باره کې تاثر ورکول چې د سابقه ادیان نه ماخوذ دي. دویم په مسلمانانو کې قومیت، لسانیت، علاقیت، وطنیت، فرقواریت جذبه پیدا کول چې د دوی د اسلام سره مولوي صاحبانو نن له خسته نامې را وطن ته ژوندون غواړو، پښتون ته ژوندون غواړو. دا د وطنیت په نوم، د علاقیت په نوم باندې دا ګوره د عصبیت دا نارې به درته راوځي نوې نوې. موږ له دا مشران وایي یقینا موږ باندې سړي باندې ډېره بد هم لګي چې هلکه دا نوي تحریکونه راوځي او دومره ښایسته خواږه اشعار لري او ګوره دې نه خپل بچي بچ کوي. ګوره د دې په ذریعه به ستا د اسلام سره تعلق کم شي، ته به بیا هم دې پسې منډې وایې چې پښتون ته ژوندون غواړو، پښتون ته ژوندون غواړو، بیا به نه اسلام پاتې وي. نه، موږ مسلمانان یو، موږ په کلمه باندې راجمع شوي یو. په دې کې د پنجابي او د پښتون او د سندي او د عربي فرق نشته راشي. چېرته د کلمې خبره راشي نو موږ به بیا وطنیت او قومیت دا هر څه به پرېږدو. دریم نوي ګمراه فرقې پیدا کول او د دې سپورټ کول. دا ګوره مولوي صاحبانو دا روان دی په دې په طریقې سره دا هر څه کېږي او دلته دا خورول کېږي. اسلامي تحریکونه دباو کول او کوم چې د دوی دپاره کار کوي د هغې مدد کول. مولوي صاحبانو اسلامي تحریکونه د جهاد په باره کې دوی څه کوي؟ د هر ځای مسلمانانو باندې دوی دباو اچوي چې دوی دا تحریکونه دباو کړي. پنځم په اسلامي ملکونو کې کارکوونکي، سکالر، لیکونکي، مقرر او د بعضې علماء سو مدد کول چې هغوی د خپل مقصد لپاره استعمال کړي او د اسلام چې کومه تشریح د مستشرقینو خوښه وي هغه د دې علماء سو په ذریعه د مسلمانانو په معاشره کې خپره کړي. لکه ګوره دا غامیدي دی که نه تاسو ته باید نور ټول د قرآن او د حدیث نه خلاف روان دي. دوی بیا داسې وایي هغوی په نه پوهېدل او موږ اوس پوه شو. دوی بیا دغه خبره کوي. نو ته چې سوچ وکړي چې والله دا بابا خو رسېدلی سړی دی نو بس بیا ورپسې خلک روان په پټو سترګو باندې. د مستشرقینو طریقه کار سره مولوي صاحبانو دا به ګوره ضروري ده یاد ساتئ. اول په علمي تعلیمي ادارو کې د مستشرقین د عربي ژبې او د اسلام تعلیماتو دپاره په حیثیت د پروفیسر مقرر وي او د دلته نه بیا د خپل مشن دپاره کار کوي. مولوي صاحبانو د دې څه طریقه کار وي؟ طریقه کار خو به په کار وي که نه. نو دا په علمي ادارو کې دا مستشرقین موجود دي. دا خو سکالر یې دا خو پروفیسر دا په بخاري پوهېږي. ته پوهې چې والله په بخاري پوهېږي نو دا خو زما غټ شیخ الحدیث دی. نه، دا مستشرقي د اسلام د ژبې عربي ژبې باندې ماهر وي، د اسلام په تعلیماتو باندې پوهېږي. زما تاریخ نه خبر وي مولوي صاحب راله اوده ناست دی دا وګوره اوده دی راله سره کړی کړی هغوی داسې پوهېږي. نو دې طریقه کار وي. دویم دوی ته اکثري ژبې یادې وي نو د دې په وجه دوی اکثر په سفارتخانو کې خپل میشن دپاره کار کوي. دا سفارتخانو کې هم دا خلک خپل څه کوي ولې پاره ژبه پوهېږي نو دوی د دې دپاره کار کوي. دریم دوی اکثر په دې سفارتخانو کې اکثر د جاسوسۍ کار کوي او خپل میشن تکمیل کوي. څلورم د دې څنګه میشن کوي؟ دوی ګرځي علماء کرامو سره بس چې پوه شي چې دا سړی اوس پیسې دا کوي. لکه دا همفرې د خپله د دې دا انټرویو دا شایع شوی دی تاسو یې سرچ کړئ بازار کې ملاویږي. دا کتاب بازار رساله ده هغه هم د دې لپاره عبدالوهاب نجی صاحب والله عالم جو دا غری شی ویلي کو دروغ ویلي خدا در پاره استعمال کړو د خلافت ختمولو لپاره. دغه ټول مسلمانان دا مني. څلورم غریب ممالکو ته د قرضې ورکول نه وروسته دوی دا مستشرقین د ماهرینو په شکل کې په هغه ملکونو کې په اوچتو حکومتي نوکرو باندې تعینات کړي او بیا په هغه ملک کې د خپل میشن پوره کوي. دا اوس د عمران خان صاحب حکومت ودوی چې هغه د IMF هغه راوستو د سټیټ بانک گورنر ستونم دی عمران شو رضا باقر صاحب کو څوک دا ګور دا ته راغله IMF را لګلو دا پتا ہے په میشن باندې راځي استا په غټه کورسې باندې در باندې کېنه. نو څه دی خیال دی چې بیا در باندې مشر در باندې داسې مستشرقین مسلط د یورپ دپاره کار کوي نو ته به ښه ترقي وکړي ته به ورځ په ورځ باندې لاندې ځي. پنځم دا مستشرقین په بعض ممالکو کې د عیسایت د تبلیغ دپاره لیږلی شي. شپږم دا مستشرقین اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې ځان مسلمان ثابتوي او خپل میشن پوره کوي. دا مختصر وضاحت وشو د استشراق په باره کې. ماخذ اصول استشراق. مولوي صاحبانو دا مستشرقین څه کوي؟ ځان به مسلمان ثابتوي. لکه دا همفرې په خپله باندې وایي زه چې په دغه کې ومه په ترکي کې ومه ما د اسلام تعلیم حاصلو ما ځان مسلمان جوړ کړو. افندي رحمهم الله دا د شاګردي د کړې وه هغه وایي ما باندې نه پوهېدو وایي دونه ما نه متاثر او ما ته وایي چې ستا ته لور درکړو. وایي ما وایي چې افسوس چې زه خپل مشر پسې راوتی یم او زه ستا لور سره واده کول ته نه یم تیار او ما وایي چې زه به مسلمانانو له داسې شکست ورکوم چې موږ به قبر کې پراته یو زموږ بچي وکړي. ولې زه به خلافت د دوی ختموم. وایي ما وایي چې دا خلافت ولې ختموي دا زما مشران مسلمانانو د ترکي دا ژوند چې ما کتو دوی به 15 وخته به جوماتونه به ډکو د الله عبادت به کول خو خلافت موجودو زموږ بقا موجود به مولوي صاحبانو خو دا ورپسې اخوانه راغلو ځانونه مسلمانان به ثابتولو وردن نه شو. زمونږ علمونه وکړو زمونږ کې دغه شانته کې بعضې علما واغېستل او زمونږ د خلافت یې راوغورځو د قومیت په وجه باندې چې لاړو سعودي ته ورته وویل
شاګانو ته ویل چې تاسو خو عرب استه اوچته سو دا ګونګیان دي دا پتا باندې خلافت کې را پاسې ګور پسې دغه ځینې ورو مسله جوړ کړو ورو زمونږ خلافت ختم کو دړې وړې کړو موږ بس بکر اورځولو نن یو مسلمان نشته چې بل مسلمان قبول کی نن زما شپږ 50 سرونه دي خو ما څوک نه قبول شپږ 50 سرونه د یو نیم سلو تر بران نه مانشي خلاصولې نو موږ بنور دې نه په زوال کې لاړو ها دې ته موږ رسول یو د نن روز ګور دا یو منصوبه بندې سره د ذکر شوی د پولیسه بانو چې موږ په دې کې موږ هم خبره مو دی خو بر لراځي موږ کار نه کوو نه بھائی د دې خلاف کار پکار دی پولیسه بانو دا استشراق او د دې مقابله دا څوک دا چا کړی دي دا علماء کرام هغه وخت کړی دي اوس به ان شاء الله تعالی کو د خپل استعداد متعلق الله به سره مدد کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دریم قسم اعتراضات به ان شاء الله سبب